د الله آیاتونو د ټوکو د پاره نه دي پورې ټوکې مه کوئ بلکې دا د عمل دپاره الله پاک را لېږلي دي په دې باندې عمل وکړئ په دې باندې عمل وکړئ. عبدالله بن عباس نبی علیه السلام له یو کس راغی او ورته یې وویل د الله پیغمبره پلانکي خپلې ښځې ته 3 طلاقه په یو ځای باندې ورکړل. نبی علیه السلام غصه شو او د ډېرې غصې نه چې کوم دی پاڅېدو او ویې فرمایل وی تاسو د الله په آیاتونو پورې د الله کتاب پورې ټوکې کوئ چې 3 طلاقه ده په یو ځای باندې ورکول او حال دا دی چې زه په تاسو کې موجوده یم او تاسو د الله کتاب پورې ټوکې کوئ. یو کس پاسېد صحابي د الله پیغمبر دا سړی قتل نه کوم کوم چې د الله د آیاتونو پورې د الله د کتاب پورې ټوکې کړي. دومره نبی علیه السلام غصه شو. عبدالله بن عباس رضی الله عنه یو کس راغی ورته ما خپلې بیبي له 100 طلاقه ورکړي. عبدالله بن عباس رضی الله عنه یو کس راغی ورته ما خپلې بیبي له 100 طلاقه ورکړل. هغوی ورته وفرمیل 3 طلاقه ستا د بیبي حق په هغې باندې ولګېدل واقع شو او په دې 3 کمو 100 طلاقونو تا د الله په قرآن پورې د الله کتاب پورې د ټوکې وکړلې. بعضې خلک وایي ما ښځې له چې کوم دی 100 پیرې 1000 پیرې طلاق ورکړل. عبدالله بن عباس رضی الله عنه وفرمیل وی دا 3 طلاقونه خو ستا د دې ښځې ستا حق و تا ته حق حاصل د 3 طلاقو دا ستا په دې ښځه باندې ولګېدل او دا 3 کم 100 پیرې چې کوم طلاق دی په دې تا د الله کتاب پورې قرآن پورې د ټوکې وکړل. نو دا آیاتونه د الله پاک دا په ټوکو باندې ونیسئ. څه مطلب دې پورې ټوکې مه کوئ بلکې په دې باندې عمل وکړئ. ابو درداء رضی الله عنه فرمایي چې د جاهلیت په زمانه کې به خلکو داسې وکړل چې ښځې ته به تا طلاق نو بیا به ورته وي دا خو ما تا سره ټوکې کولې. غلام ته به وي ته ازادي نو بیا به ورته وي دا خو ما چې ګپ لګو ټوکې مې کولې در پورې دې پورې ټوکې مه کوه. د دې وجې نبي علیه السلام فرمایي چې د 3 څیزونو رښتیا هم رښتیا دي او دروغ هم رښتیا دي. یعنې 3 څیزونو رښتیا خو رښتیا دي خو که په مزاج کې د 3 څیزونه وکړل دا هم چې کوم دی رښتیا دي. هغې کې چې کوم دی یو طلاق دی خو ښځې ته په ګپ کې وموي چې ته طلاق نو بس دا طلاق واقع شو. یو عتاق دی غلام ازادول غلام ته کو دی په ګپ کې وموي که نه چې ته ازاد دی نو بس هغه آزاد دی. ته ډېر وایې چې ما ګپ لګو که بیا ستا ګپ دی بس دا رښتیا دي بس دا غلام آزاد دی په تا باندې. او یو نکاح دی خو په ګپ کې دیم چې تر ګواهانو مخکې ووي چې ما د خپله لور یا د خپله خور تاله درکړې ده هغه ما قبوله کړې ده بس خبره ختمه دا رښتیا دي. خو په ګپ کې دې ووي نو هم رښتیا دی ګپ یې هم رښتیا دی او رښتیا هم رښتیا دي.